د اسلام آباد پولیس او پاکستان تحریک انصاف ګوند تایید کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد های کورټ څخه گرفتار کړی شو. د اسلام آباد پولیسو په ټوئیټر ویلي چې عمران خان د القادر ټرست په قضیه کې گرفتار کړی شو. حالات د معمول مطابق دی یو سلسلور دفعه په زیاده او کوڅوک یې سرغړونه کوي په ضد به کاروي کولی شي. د پاکستانی مطبوعاتو ترمه تیر کال د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله د عمران خان او د هغه د میرمن په ضد تور لګولې وو چې د بحر یاټون د ملک ریاض سره د بحر یاټون په بدل کې د القادر ټرست مکه ترلاسه کړې و. پاکستانی ټي وي چینل او ټولنیزو رسنیو باندې خورا شو ویډیو کې لیدل کېږي چې عمران خان په بختربند ګاډي کې کېنول شوی او بوتلل شوی دی. د عمران خان په اړوند نور تفصیل تر اوسه مې ته نه راغلی چې هغه چرته بوتلل شوی دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند د عمران خان گرفتاری تایید کړې ده. د تحریک انصاف ګوند یو مشر فواد چودھری په ټوئیټر ویلي چې خلک دی د کورون نراوزی. په اسلام آباد های کورټ حمله شوی د عمران خان نیول د عدلیې د بندولو مترادف ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا تورونه لګول شوی چې په عمران خان د نیولو په وخت تشدد شوی دی. د کورونو چارو وزیر رسول الله ویلي چې د نفوذونو په وجود عمران خان په پیش کېدو قومي قضاوت ته د نقصان اړولو په تور کې نیول شوی او هیڅ تشدد پرې نه دی شوی. ځینې میډیا وایي چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق د عمران خان په گرفتارولو نوټس اخیستی. نیشنل اټارني جنرال او د اسلام آباد پولیسو مشر یې عدالت ته طلب کړی دی. د لکونو ترمه عمران خان د نهي پرواز په علومو قانون کې د نیولو نه وړاندې ضمانت ترلاسه کولو دپاره د اسلام آباد جوړشل کمپلیکس ته تللی و. عمران خان اسلام آباد ته تتلو وړاندې په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو بیان خور کړی او د پوج د بیان غبرګون یې ویلی و چې هغه د استخباراتي ادارې د یو افسر نوم اغستی او تور یې لګولی چې دغه افسر 2 ځله د هغه د وجلو پلان جوړ کړی و. عمران خان ویلی و چې عزت د هر تن وي. هغه په تفصیلي ویډیو کې ویلی و کو د نیولو کم وارنټ وي هغه دی وړاندې شي او دې ونیول شي. پرون په یو بیان کې د پاکستان پوج د مشر عمران خان لخوا پر لپسې په پوزي مشرانو د نیوکو غندنه کړې ده او خبرداري یې ورکړې وه چې په بې ځایه بیانونو تورونو پوج د کاروي کولو حق خوندي لري. د پوج ویان د ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي و چې د عمران خان لخوا پرتله کم ثبوت بې ځایه تورونه لګول او په یو حاضر سرویس پوزي افسر د ثبوت پرته تورونه لګول یو بې کچه غیر ذمہ دارانه عمل دی. د پوج د بیان نه 2 ورځې وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل یو بیان کې عمران خان ته خبرداري ورکړې وه چې د پوج د بدنامولو د خصونه دی لاس واخلي او ویلي و چې د هغه لخوا په پوج تورونه لګول د منلو وړ عمل نه دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د اسلام